الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. محترم حاضرینو مرګرو علماء کرامو طلباء و عوام مسلمانانو ورونو تاسو ټولو ته معلومه ده چې د هرې میاشتې په 1 تاریخ باندې شمسی حساب سره 1 تاریخ باندې زمونږه مازدیګر پسې درس قرآني چې هغې ته مونږه ماهانه درس قرآن وایو. دا درس ډېر وخت نه روان دی. په دې کې ملګري شرکت کوي راځي د قرآن د یو آیات یا 2 آیاتونو تفسیر او مقصد مونږه وایو. ورسره مونږه د مسلمانانو اجتماعیت اتفاق او اتحاد باندې زور ورکوو. د هغې سره مونږه دا هم ښایو چې قرآن کریم الله د معاشرې د اصلاح دپاره د خلکو د اصلاح دپاره رالیږلی و. الله دا مخلوق پیدا کړی و. الله ته معلوم و د دوی عادتونه د دوی کمی د دوی خوبی الله ته معلومې وې. نو الله چې قرآن کریم رالیږه نو صرف د حضرت ابوبکر صدیق او د حضرت عمر یا د ابو جهل او د اتباع د شیبه دپاره نه و، بلکې دا د ټول بني نوع انسان دپاره او تر قیامته پورې چې په دې کې الله د هر دور د هر ټیم د هر وخت اصلاح کړې وه. د خلکو اصلاح کوله، معاشرتي اصلاح کوله. او د دې وجنه د دې قرآن کریم په وجه باندې په 23 کاله کې یو داسې بچی چې هغه یتیم و، د هغه پلار مخکې وفات شوی و، د هغه څوک ونه هسه د یو غټ یونیورسټۍ نه فارغ نه و، او د هغه په وجه باندې الله په هغه 23 کاله کې انقلاب راوسته. غلطه عقیده په سمې باندې بدل شوه. ورسره د غلطې عقیدې د غلطې معاشرې اصلاح وشوه. هغه خلک چې هغه ډاکوانو ډاکې به یې اچولې، هغه خلک چې هغوی قتل و غارت بکو، هغه خلک چې هغوی به د یو بل بچي ونیول او غاړه کې به یې ورله پړی واچول، لکه د غوانو به یې په یو بل خرڅول، غلامان به یې کړل. هغه معاشره چې پای په کورونو جنډې لګېدلې وې،
او چې د کوم چا به د خپل حاجت شهواتي پوره کولو ته ضرورت راغی نو په کوم کور چې به هغه جنډه لګېدلې وه نو هغې ته به ته هغه خپل شهوت پوره کو انسانیت ختم شوی و حیا ختم شوی و غیرت ختم شوی و هغه خلک الله محافظ وګرځول په هغې کې امن راغی په هغې کې دوستي راغله په هغې کې خوشحالي راغله او غلامان هغه آقا بادشاهان وګرځېدل هغه ټوله معاشره په 23 کاله کې بدله شوه نن مسلمانان محنت کوي ځان کړی خو لارې هغه نه یې خپله کړې چا یوه لاره نیولي چا بله نیولي او وایي ملک سمیږي نه او امن نه راشي نو امن او سمیدل هغه په دې کتاب باندې راتلل او د دې کتاب نه خلک خبر نه و نه په دې پوهېږي چې په دې کتاب کې اصلاح د عقیدې ده نه په دې پوهېږي چې په دې کتاب کې اصلاح د معاشرې ده په دې پوه نه و چې د پبلک لایف دپاره د خلکو د ژوند دپاره لایحه عمل څه وه د دې وجې نه امن رانشي او کوم ځای کوم معاشره او کوم جماعت او کومه ډله چې په هغې کې د قرآن درسونه وي نو په هغه خلکو کې مینه وي په هغې کې محبت وي په هغې کې ورورولي او په هغې کې تعلق وي په هغې کې انسانیت وي الله دې حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرقده باندې رحمتونه ولیږي هغه هم یو یتیم بچی و د زمیندار زوی و هغه دې معاشرې ته کتلي وو او په دې کې هغه د الله کتاب راواغسته چې په دې کتاب به امن راځي او په دې کتاب به خوشحالي راځي الحمدلله ثم الحمدلله چې په کومو علاقو کې د قرآن درسونه شروع شوي دي نو هغه علاقې او هغه کلي هغه د امن وګرځېدل او چې کوم ځای کې دا درسونه نه وي نو هغه هماغسې پراته دي په هغه جهالت کې او په تباهۍ کې نو موږ هم د قرآن کریم د درسونو اهتمام کوو او په دې باندې زموږ جماعت اشاعت التوحید و سنت هغه ممتاز دی د نورو جماعتونو نه موږ نه ووټ غوښتی دی نه هم اقتدار غوښتی دی نه هم کرسۍ غوښتې ده او نه هم څه دا غوښتي دي چې موږ له د مشرات راکړی شي نه هم دا غوښتي دي چې موږ د حکومتونو کې راشو خو موږ وایو چې امن راشي او د الله کتاب زده شي او د الله کتاب وویلی شي نو دا ما هغه درس هم موږ په دې نیت باندې ایښودی چې په دې کې به خلک راځي په دې کې به عوام راځي په دې کې به عام خلک راځي نو هغوی به د الله کتاب زده کوي او د الله د کتاب نه به خبرېږي نو په دې کې عام خلک راشي طلبا راشي علما راشي عوام راشي او موږ د اصلاح دپاره یو څو خبرې هم پکې وکړو او د قرآن کریم دا قاعده ده چې دا ډېره ښه اصلاح کوي خو کله چې دې تطبیق کې د خپلې زمانې سره یو خو دای چې مولوي صاحب وایي دوره تلاوت دې وکړه نو پای کې دوره ثواب دی او فلانې صورت د دې ثواب دپاره دی او فلانې د دې وظیفې دپاره دی خو چې هغه بې پوهېږي نه نو هغه د قرآن نه هغه خوند نشي اخیستی دیو جنا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کول صفات صفا کې ابن جوزی رحمت الله علیه ذکر کړی وَإِلَّا خَيْرَ فِي قِرَاءَةٍ لَا تَدَبُّرَ فِيهَا هغه قرائت کې فائدہ نشته چې کې تدبر او سوچ نه او ته په پوهیږي نه نو سورہ بقره شروع
په سوره بقره کې اول د الله یووالی بیان کړ چې الله یو دی په ذات او صفاتو کې او د هغه شریک او د هغه حصهدار څوک نشته. دې مسئلې له الله یو تن پیدا کړو چې د هغه نوم محمد بن عبدالله رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو هغه دا مسئله خلکو ته ښیله، نو د دې وجې نه ورپسې د هغه د رسالت ذکر شروع کړ چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله استازی دی، رښتینی استازی دی، الله را لېږلی کومه خبره چې کوي د الله د طرف نه کوي. دا لازمي خبره ده چې په دې دنیا کې یو انسان هم داسې نشته چې ټوله دنیا ته د هغه صفتونه وکړي، او یو انسان هم داسې نشته چې ټوله دنیا ته د هغه بد وایي. ستا به څوک ښه وایي، څوک به دې بد وایي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم انسان و، چا یې ملګرتیا کوله، صفتونه یې کول، او چا به بد وي. ځنګل کې ګیدړان وي او زمري وي. بعضې ملا په دې دوکه شي یاره دې خلک رانه خفه کېږي او خلک اعتراضونه کوي که دا خبره وکړم نو اعتراض به کوي، که دا وکړم نو اعتراض به کوي. نو د اعتراض نه پیغمبر خلاص شو. ته که ډېر هوښیار شې د پیغمبر نه هوښیار نه یې، ته که ډېر ښه سړی شې د پیغمبر پاک نه ښه سړی نه یې، که د ډېر پاک او معصوم شې نو د پیغمبر نه پاک او معصوم نه یې. نو په هغه یې کول نو په تا خو به خود اعتراض کوي. ما نجا الله والرسول معا من لسان الورا فکیف انا. چې الله پیغمبر د اعتراضونه نه دي خلاص شوي، زه څوک یم چې زه به ترې نه خلاص شم. نو پیغمبر پاک باندې او څو اعتراضونه او د هغې جوابونه یې ذکر کول. یو اعتراض یې پیغمبر کو چې موږ به ته منلی وي خو تا څخه جبریل امین راځي، هغه په خلکو ځمکې اړولي دي، زموږ دشمن دی، موږ ځکه تا نه منو. تا ته به وایي یاره ته ښه سړی او زموږ خوښې خو دا فلانې ستا استاز دی، دا ډېر بدماش دی، ډېر ناکاره سړی دی، موږ ځکه تا نه منو. نو د هغې جواب یې وکړه قل من کان عدوا لجبریل فانه نزل علی قلبک باذن الله. دویم اعتراض یې په پیغمبر پاک کو چې موږ به ته منلی وي خو ستا ملګري ښه نه دي، دا فلانې ملګری دی دی، فلانې تا ته به دغسې وایي. مړه ته ښه سړی خو دا فلانې ستاسو ملګری دی که نه زموږ کلي کې، او دا داسې دی او دا داسې دی. نو سلیمان علیه السلام پیغمبرانو په هغې اعتراض کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی ستا ته د سلیمان علیه السلام مرګری هغه چې څه ویلي وو هغه ته هم وایه، هغه خو جادوګر و. نو د هغې جواب قرآن وکړو وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. سلیمان علیه السلام کفر نه و کړی، شیطانانو کفر کړی و، هغه یې بدنام کړی و. دغسې یو اعتراض. نو اخیری دی لراله چې پیغمبر پاک الله ورته وی بیت المقدس ته مخ واړو. نو بیت المقدس ته لمونځ وکړ 14 میاشتې، بیا ورته وی بیت الله ته مخ واړو. دې کې د الله څه کار و؟ د عبادت خو د الله و. نو که بیت الله ته مخ کو او که بیت المقدس ته مخ کو، نو عبادت خو د الله نو ولې ورته وی ولې بیت الله ته مخ که، بیا بیت المقدس ته وی مخ که، بیا یې ورته وی بیت الله ته مخ که. دا دې لپاره چې د ملګري هسې پته نه لګي. ته چې د بل د مرځای خبره کوې نو هر یو ستا ملګری دی. چې ته د پي ټي آی حمایت کوې نو هر یو پي ټي آی والا ستا ملګری دی. ته د نیشنل پارټۍ حمایت کوې نو هر یو ستا نیشنلي ملګری دی. ته د مسلم لیګ حمایت کوې نو هر یو مسلم لیګي ستا ملګری دی. ستا ملګری به ته څنګه معلومې کله چې د هغه د طبیعت خلاف خبره وکړي. مثلا
پی ټی آی والا ستا مرګري او ته د پی ټی آی والا خلاف خبره وکړي چې هلکه بیټۍ ما بانګونه مه وایي دا خو چرګې او چرګان وایي چرګه چې مسته شي کله بیټۍ ما بانګ وایي نو دی به غوسه شي او دی به وایي تا سره ملګرتیا دا ستا ملګری نه و دا خو تا د هغه د مرزای خبره کوله نو ځکه نیشنلي خلاف خبره وکړي نو دی به غوسه شي ستا ملګری نه ما سې به ستا ملګری خو چې ته ووایه چې هلکه د غلط خبرې مه کوي د دین خلاف نو دی به بیا ستا خلاف شي بل به ستا ملګری خو چې د هغه د مرزای خلاف وکړي تا ته به پته ولګي دا ملګری دی او که نه کله کله به ملګری په دې معلومې د دې وجې د عربی یو شعر دی هغه وایي جزا الله شدائدا کل خیر عرفت بعدوی من صدیقی اللہ دی مصیبتونو له ډېر خیر ورکي ما په دوست او دشمنو پیژاند عبدالرحمن بابا هم یو ځای کې وایي دوست او دشمن به در معلوم شي ای رحمانه دوست او دشمن به در معلوم شي ای رحمانه کله کله د غمونو باران ښه وي چې کله په تا لږه سخته راغله تا ته به پته ولګي چې څوک ستا ملګری نو کله به ته د خلکو د مرزای خلاف کې زه کله کله ښه پوهېږم چې زه دا خبره وکړم په ما به اعتراض وکړي وزې قصدن کوم وامورېږه چې ما ته معلوم شي چې څوک څوک زما ملګري دي څوک خلاف دي نو چې زه هغه خبره وکړم نو بیا دا فیسبوک ګورم دا کمنټونه راځي نو زه هم یو ډله دا دی دویم دا دی درېیم دا دی بیا شمېرم نو بیا راته یادي نو کله کله معلومې به ملګری ته به د هغه د مرزای خلاف کې د دې لپاره تا ته معلوم شي دا ملګری دی که نه نو چې د هغه د مرزای خلاف خبره تا وکړه بیا هم دی تا سره ولاړ دی دا ستا ملګری تابعدار دی او چې ستا هغه د مرزای نه یې او دی ګورګور شروع کړي دا ملګری نه دی ته د هغه په مرزای روان یې نو خود ستا ملګری دی نو کله کله د یو سړي په زړه کې به یو خبره وي خو هغه به ښکاره کوي نه نو چې د هغه خبره معلومې چې دی ما ته زما نه خفه دی او که نه ما ته په زړه کې څه شته او که نه نو هغه غوسه که نو چې هغه غوسه کړي نو په غوسه کې به هغه بیا تا ته تا داسې کړي وو تا داسې کړي وو واړه کې دې څه وکړه خو ښکاره کول دی نه نو دغسې الله هم کوي خلکو ته ښکاره کوي الله ته خو معلوم وي پیغمبر پاک بیت الله ته مونځ کو وی بیت المقدس ته مخ کا اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نه وي چې دا خو زما د پلار نیکه قبله ده زه دا ولې پرېږدم تابعدار و نو هغه بیت المقدس ته مخ که چې بیت المقدس ته یې مخ که څه مودی مونځ وکړ بره بره به یې کتل اول کې چې الله به راته کله وایي چې بیا بیت الله ته مخ واړو بیا عادت شو چې عادت شو نو بیا پریشانی پې راغله تقلب په معنا د اضطراب او د پریشانۍ بیا پې پریشانی راغله که اوس الله وایي چې بیت الله ته مخ واړو د اعتراضونو یو دروازه به بیا کولاو شي خلک به وایي دا وګوره پرون یې دې خوا مخ که نن یې بیا خوا مخ که خو الله ورته وایي نه مخ واړو ځکه چې معلوم شي هغه خلک چې کوم ستا تابعدار دي او کوم د خپلو خیالاتو تابعدار دي نو چې نبي علیه السلام بیت الله ته مخ واړو نو په هغې باندې یهود نصارا د هغه یې سر چې پکې و هغه غوسه شو چې زمونږ قبله یې پرېښوده او بیا هغه قبلې ته مخکې د پلار نیکه نو هغه پې ښکاره شو دې کې لم او حکمت دا و دویم لم او حکمت پکې دا و چې الله د هغې نه چې عبادت هغه زما دپاره دی چې زه پسې خوشحالېږم عبادت نه د بیت الله دی نه د بیت المقدس دی شیخ القرآن دی الله وبخي مولانا عبید الله سندي رحمت الله علیه د هغه استاد و او ډېر لوی سړی و نهایت متقي پرهیزګاره او زړه یې ډېر پاک و سکھ مسلمان شوی و
شیخ القرآن ورته وی ته څنګه مسلمان شوی؟ شیخ القرآن ته وی زه لسم کې وم سکول ته روان وم د یو هندو د مسلمان مناظره وه په یو کورسه هندو بنډت ناست دی په بلې مسلمان او مسلمان بیا اعتراض وکړ چې ستاسو دین غلط ځکه دی چې خپله بوت جوړ کړئ بیا ورته سجدې کوئ نو هندو پاسې دغه ورته بیا ستاسو دین هم غلط دی په خپلو لاسو هم خانه کعبه جوړه کړې ده بیا ورته سجدې کوئ مسلمان بیا پاسېد نو هغه ورته وایي موږ خانه کعبې ته سجده نه کوو موږ سجده الله ته کوو د خانه کعبې په طرف یې کوو او چې الله وی د بیت المقدس په طرف یې وکړي نو هغه کوله نو چې بیا وی د بیت الله په طرف یې کوي نو هغه کوله نو هندو لا او تاسو چې سجده کوئ بت ته نو تاسو هغه ته الہ وایئ حاجت روا وایئ هندو لا جواب شو ولا سندي وی زما زړه کې اسلام پرېوته نو سکول کې ما سره یو ملګری ما هغه ته یو کتاب راکړه د اسلام متعلق نو هغه ماله یو کتاب راکړه تحفة الهند تحفة الهند یو هندو مسلمان شوی پنډت او هغه لیکلی د اسلام د هندو متې موازنه کړې وه ما چې هغه وکوته نو زما په زړه کې نور هم د اسلام مینه پیدا شوه نو ما هغه ته بل کتاب راکړه نو هغه تقویة الایمان د شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه راکړه او چې ما هغه وکوته نو زما زړه کې پوره اسلام راغی او ما ایمان راړی مسلمان شوم او د کلي نه وتښتېدم او بیا مې سبق ووی دا ښیي الله چې سجده ماته ده بیت الله ته نه ده بیت المقدس ته نه د هغې په طرف ده او د هغې په طرف ځکه ده چې ما ویلي دي دې وجې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حجر اسود ته ودرېده نو حجر اسود ته وایي والله انک لحجر لا تضر ولا تنفع زما د په الله قسمی ته ګټای نه چاله نقصان ورکول شي نه فائدہ ورکول شي ولولا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتك ما قبلتك ابدا کما نبی علیہ السلام نے لیدل چې ته ښکلولی ما بچارم نه ښکل کړي خو نبی علیہ السلام ښکل کړي ځکه د ښکلو ما نو دا یې منتخل چې عبادت د الله دی خو چې الله کوم با خوشحاله دی بس هغه مخکه نو دا آیاتونه الله راولیږل او دې کې الله ویل الا لنعلم من يتبع الرسول دا دې لپاره چې موږ ښکاره کړو چې څوک د پیغمبر تابعداري کوي دا ما او تا ته وګورئ یو چل ښیي چې مشرت الله درکړ قاعدانه صلاحیت دې ته وایي چې هغه ملګري پاسولی هم شي او ملګري بیا کېنولی هم شي دا نه چې پایسې بیا سنبالولی نه شي نو دا ما او تا ته یو چل ښیي چل دا ښیي چې کله کله به ملګري معلومې نو ملګري به معلومې داسې چې د هغوی د مرضای خلاف به کله کله خبره کوي نو تا ته به پته ولګي چې دی د خپل رای تابعدار دی او که دی ستا تابعدار دی نو چې ته یو خبره وکړې ستا تابعداري دی به وایي ټیک دی هغه پې موږ نه ښه پوهېږي که او دی به مني او چې ستا تابعدار نه وي د مرضای تابعداري نو دی به فیسبوک راولي فیسبوک دی که فیسبوک دی او هغې ته به کښېني نو دی به هغه ولوغرتوي چې سړی وایي دا ته وایي څه ووایي اړم به یې څه به وایي څوک څوک دی خو بل کار نه وي بس هغې ته ناستې ټوله راځي بس څه به وایي نو که چرګه بانګ ووایي نو هغه هم پکې وایي وایي زمونږ چرګې نن بانګ ویلی دی نو چرګه مسته شي بانګ به وایي نو هر څه به په فیسبوک وي نه دا خو دې له نه و دې باندې کار وکړه په دې خپل مقصد مخکې بوځه نو ته به ملګري په دې طریقه معلومې دلته پیغمبر پاک ته الله وی چې سیقول السفهاء من الناس سفهاء ځکه وی چې بېوقوفه به اعتراض کوي هوښیار نه کوي هوښیار خبره مني
بیوقوفه چې هغه دغې ته ناست دي تر پردی جنګ به کور ته راړي هلکه د مولیانو خپله کې به اړمي د چا به فایدې د چا به دغه وي ای به شروع ستا څه کار دی څوک به اړمي جامع امسا کې مړي شوي دي څوک وایي نه دي شوي هغه چې کم شوي دي هغه یاد کړه چې په باجوړ کې 4 وژلي وو هغه یاد کړه چې په ملکان کې د علماو قتل عام کړی وو ځکه د مشرف نسخه بوی بیا ته نو هغه نه یاد دی ته پردی جنګ کور ته راړي پرېږده هغه چې هر څه کوي کوي به ته خپل یاد کا د خپله خبره وکړه که ضرورت یې که نینو مې که او په ارام کښېنه نو یو نیمي نو هغه په دې نښته یې چې بیا څه دغه راشي نو بیا وایي څوک نشته چې ټوکرای مې کړي چې ټوکرای کړي نو بیا وایي زما چا تپوس ونه کړ دلته یو سیقول صفحات ځکه وایي بیوقوف به اعتراض کوي هوښیار دا کار نه کوي اوس پیغمبر پاک ته الله وایي چې موږ وینو چې ته پریشانه یې تکلف په معنا د اضطراب او د پریشانۍ او حدیث د اول وخت سره لګي اول وخت کې نبی علیہ السلام برابر قتل بیا نبی علیہ السلام عادت شو چې عادت شو اوس په پریشانی رااله چې که الله وی بیت الله ته مخ کا اعتراضونه به خلک کوي نو الله وی قد نرى تقلب وجهك في السماء تحقیق سره وینو منګه استراب د مستبره الله ځان ته د بلندای نسبت کوي فلنولینک قبلة ترضاها نو بڑو منتاله قبلی تا ترضاها چې خوښه به کې هغې لره آینده دا تقلب په معنا د استراب دی او که تا اړېدل راوړېدلالې نو بیا به پیغمبر د مخکې نه خوښوله بیا به رضې ته ویلی و فول وجهك شطر المسجد الحرام نوارا مخبل بطرف د مسجد حرام باندې شطر المسجد الحرام وی طرف د مسجد حرام نو طرفونه سلور دی مشرق دی مغرب دی شمال دی جنوب دی زمن نه خانه کعبه مغرب ته ده نو مغرب طرف ته مخ کا د چا نه خانه کعبه مشرق ته ده نو مشرق طرف ته دی مخ کی د چا نه خانه کعبه شمال ته ده د چا نه جنوب ته ده دی وجه طرف یې وي دا نه چې یې خانه کعبې ته د هغې طرف ته مخ کا وحیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطرا کوم ځای کې چې تاسو نو اړوئ مخونه په طرف د مسجد حرام ګوره یو ځل یې حکم وکړ پیغمبر ته بیا حکم وکړ امت ته پیغمبره ته مخ واړو خانه کعبې ته امت دې مخ واړئ خانه کعبې ته وان الذین اوتوا الکتاب او یقینا کسان چې ورکړل شوی ورله کتاب لیعلمون انه الحق من ربهم ښه پوهېږي چې دا حکم رښتیا دی طرفه د رب د دوی نه وما الله بغافل عما یعملون او نه دی الله نه خبره د هغه نه چې دوی کوي څه چې خلک کوي الله ته یې پته ده او اوس د هغه چا ذکر کوي چې هغوی د خپل خیال تابع وو نو هغه چې د خیال تابع دي که هغوی درته هر څومره رشین کې نو هغوی نه مني خو هغه څوک دي د کتاب خاوندان امیان غریبانان زدیان نه یې زدي چې هغه اکثر د کتاب خاوند دي شیخ القرآن ته یو ځل چا ویلي ته په پښتنو کې پیدا وې نو دا ټول کتابونه په عربی کې لیکلي دي ځکه د شیخ القرآن کتابونه عربی کې وټوله نو پښتو کې به دې لیکلي وو چې موږ به پوهېدو که نه زموږ یو رشتهداره وه زنانه وه هغې ورته وې نو شیخ القرآن ورته وې وی ما په عربی کې مولیانو له لیکلي وو د دې لپاره چې مولیان وګوري نو دوی به سم شي نو دوی به بیا خلکو ته په پښتو کې ووایي او دوی به ملامته کېږي هم نه نو ما په عربی کې ولیکل زه نه خبر چې مولیان به ضد کوي
نو هغه عزت شروع کړ د دې وجې امي سړي ته خبره وکړه هغه ومني او ملا په غلطه باندې به کلک شي ته به یې پوه کې دی به مسکې شي وبخاندي چې ګیندا داسې ورسره ووایي دا نه وایي چې ځان پوه کړي دی زه دا وایم الا من شاء الله چې الله ورله توفیق ورکړی او د الله خوښي نو هغه خبره واوري ویې مني طالب کې انابتي حق پرستو کو علماء کې انابتي او چې زدی نادي هغه خبره نه مني اوس دا غي ذکر کوي ولا ان اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آيات قرار تا کسانو ته چې ورکړل د کتاب بكل آيات هر قسم دلیل ما تبعو قبلتك نتابدار کی د استاد قبلی وما انت بتابع قبلتهم نتتابی کی دنگی د قبلی د دائیو وما بعضهم بتابع قبلت بعض او ندی بعض د دینا تابع د قبلی د بعضو گور آل کتاب ہوئے د استا تابدار کی چرے امنا کته آج دا و زما تابدار شي او زما مرګري چرې مستا مرګري کیږي نه ځان په مستره کو نه د خپل کې متفق دي نه د یو بل تابدار دي خو تا ته یو دي نن سبا دا مشهور ده یره مسلمانانو کې اختلاف دی مسلمانانو کې اختلاف دی مسلمانانو کې اختلاف نشته بنیادی سيزونو باندې یو دي قرآن ټول منی پیغمبر ټول منی الله ټول منی اسلام ټول منی پس مسائلو کې به اختلافي هو چا سو به ځان ته مسلمان وای خو عقیده به د شرک او د کفر نو هغه مسلمان د سر نه دی هغه راولا کېدل معمولی خبرې مونږ ته رامخېږي باغې مونږ جنګي باغی باندې او هوا ورګي چې مسلمانانو کې اختلاف دی او اختلاف اصل کې هغه کې دی په کتاب اتفاق نشته نصارا سلور انجیل دي یو د متا انجیل دی یو د لوقا دی یو د یوحنا دی یو د یونس دی سلور ډلې دی یو وای دا انجیل الله را لګره بل وای دا را لګره بل وای دا را لګره بل وای دا را لګره په کتاب کې اتفاق نشته یهود دی دا غي په دین اتفاق نشته نه په پیغمبر اتفاق دی د مسلمانانو اتفاق دی خو پراپګاندا د مسلمان خلاف ده پراپګاندا سيزونه هغه سره دي چې مسلمان لاله د پراپګاندا شی ورکی لوته ول طاقت دی یو بل خلاف وړل شي د تا نه وي چې دا هغه یې ښکارا کا اختلاف فرقواریت هغه کې اختلاف هغه کې دشمنه هغه کې قتل غارت هغه کې ظلم هغه کې خدای یاره چې یو مسلمانان نو ډېر خلک د په کلمې نه لګي ډېر خلک څه خلک دي په امریکا کې یو من بجلی نه زی او د بجلی لړا یو من چې لړا شي نو دومره قتل غارت او دومره غلاګانی وشي جهاد نشته په امریکا کې نه سړی اوسګار دی او نه خزا که یو رضا سکینا بیا د لوګي لته ټکای څه شي نشته پاکستان کې خدای منځ ناسي چې نور سره وی راځي تاش به وو رزق خدای له خدای ورکړي پریمانه خوراک دی چې اس کار نه یو سار را پاسي سادار ټوکې کړه په وګي بار راوځي الکه نن څو مړ دې کنه نو مرګرو نو تاسو کې جګړه پلاني کړي کې پلان راځوي چې دعا له ورشو دعا مواله نزي دا ډیر غم خاطر دا د روزګار سړي مشغله یې دا چې ډیر روزګاری د په سار پاسي ګوري به چې کم ځای غم شوي اګم چې کم فرض دي فرض یې نو هغه نه کوي فرض کې پای په سیمنډي وای جنازو پسې دا اصل کې روزګاری رزق خوای تاسو له درکړې خوشحالي تاسو له درکړې دا نعمتونه تاسو له درکړې خو پراپګاندا دا غي بلاس کې راستا خلاف پراپګاندا کوي وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض او ندی بعض دینا تابع کی دن کی دے قبلے دا بعضو
ولئن اتبعت اهواءهم او کته تابع شوی د خیالاتو من بعد ما جاءك من العلم پس داغینا چراغ تات د علمنا انك اذا لمن الظالمین یقینا ته بدغه وخت د ظالمانو نه ګوره پیغمبر پاک تعالی وی کله دای خیالاتو په سلاړي ته به ظالمانو کې شي نو چې پیغمبر ته داسې وی نو چې د پیغمبر په پرېدا چې عام سره د یهودو د نصاراو خیالاتو په روان شي نو هغه ظالم نه نو چې ظالم شي نو هغه امداد بیا الله نه کوي امام ابن تیمیه ذکر کړی دی ان الله ينصر الدولة الكافرة العادلة ولا ينصر الدولة المسلمة الظالمة اللہ دا کافر حکومت امداد کئی چاہی کی عدل و انصافی در رعیت سرا او دا مسلمان حکومت امداد نکئی چاہی کی ظلم در رعیت سرا چه ظلم شروع شی دا امداد بیا اللہ نکئی چه دا یهود و دا نصاراو تابدار شوی اللہ دا ظالمان و حساب شوی مسلمان لپکار دی چه اللہ والا علوی مقام ورکڑے یہ بہترین کتاب ورکڑے دے چگہ تیار قانون دے دی وجہ علامہ اقبال وی تو نمیدانی کہ آئینی تو چیست زیر گردو سر تمکینی تو چیست تا تا پتہ نشست آئین سے شے دے دی آسمان دلان دے اس کے دے پاسا آ کتاب زندہ قرآنی حکیم حکمت لا ازال استو قدیم اگر دا کتاب دے قرآن حکیم چراغ حکمت لا ازال و قدیم دے خو زمان بس قسمتی دارا چه قرآن من صرف علماء تا پری خود قرآن منگا صرف طلباء تا پری خود دا عوامن فرضی چه دخلائی کتاب زدکی دخلائی کتاب نظام خبردار کی دیکھ لگ سوچ و تدبرو کی دیکھ لگ دنیا فائدہ دا دا آخرتم فائدہ دا دا عقیدیوں اصلاح دا دا معاشریم اصلاح دا اللہ دا منگ دا قرآن او دا سنت تابدارو گرزئی یو دعاو کئی سورہ مرگری چھ دے زائتا درس لراغلی دی او چاسا ہوائی جو ضرورتو نہیں اللہ پخبر فضل و احسان بادی پورا کی زمانگا اجتماع آروانا دا انشاءاللہ دا دی میاشتے پر 23, 24, 25 باندے با زمانگا اجتماعی نو هغه شروع کیږي پای په لګونو خلک او هغه اجتماع پای کې پروسه کال تقریبا 300 علماء بیانونه کړي په مختلفو موضوعاتو نو که یو سړی دا غواړي چې زه خپل دنیا او آخرت ښایسته کړم زه د قرآن نه څه زده کړم څه والم نو زموږ ملګري الحمدلله هغه د قرآن سپیشلسټان دي هر یو ملګری په هره موضوع د قرآن بیان کئی د قرآن آیاتونه وی احادیث پیش کئی نو هغې له ترغیب ورکوي ملګرو له عوامو له ځان سره راولئ چې د خدای کتاب واوري او 3 ورځې دي یو سړی 3 ورځې نه راشي کانټیني هغې کې د روټۍ خوري بستره د خپل راړي هېڅ تکلیف ورته نه نو هغه اجتماع له هم تیارې کوي دعا وکړئ چې الله هغه اجتماع په خیر خیریت باندې سر ته ورسوي او د مخلوق د رشد هدایت سبب یې وګرځوي سوره ملګري چې دې ځای ته راغلي دي د چا څه حوایج او ضرورتونه دي الله دې په خپل فضل او احسان باندې پوره کړي چا چې موږ له قرآن او سنت په لاس کې راکړی دی حضرت شیخ القرآن د هغه ملګري الله دې هغې ټول له جنت الفردوس ورکړي الله دا مرکز د قرآن او سنت همیشه دپاره آباد لري د دې مرکز نه چې کومې د توحید او سنت چینې روانې دي الله دې دا همیشه دپاره آباد لري دې مرکز سره څوک تعاون مرسته او ملګرتیا کوي مالی ملګرتیا کوي بدني ملګرتیا کوي الله د هغوی مالونو او کورونو او اولاد کې خیر او برکتونه واچوي الله دې زموږ نه هغه کارونه څرګند کړي چې زموږ رب یې زموږ نه رضا شي الله دې د مسلمانانو منځ کې مینې او محبتونه زیات کړي د مسلمانانو ملکونو کې الله اتفاق او اتحاد راولي زموږ دا ملک چې ډېر وخت نه د مصیبتونو او تکلیفونو سره مخامخ دی الله دې په دې ملک کې امن او خوشحاله راولي
الله دې په موږ صحیح او نیکان حاکمان مسلط کی. الله دې موږ د ظالمانو حاکمانو نه وساتي. چې کوم صحیح خلک کی نیتونه صحیح، الله دې هغه په موږ باندې دغه سي حاکمان وساتي. الله دې عوامو له توفیق ورکړي چې دوی د الله د کتاب سره مینا او محبت وکړي. الله زموږ هغه اعمال څرګند کړي، زموږ رب ته زموږ رضا شي. الله دې موږ د هغه اعمالو نه وساتي چې په آخرت کې زموږ د رسوایی او د ذلت سبب ګرځي. زموږ ګناهونه دې الله موږ ته معاف کړي او الله دې موږ له رزق حلال لارې او دروازې کولاوي کړي. الله دې موږ د حرامو نه وساتي. الله دې زموږ هغه اعمال څرګند کړي چې دا هغې کې زموږ د مشرانو حصه ده چې هغوی له الله خپله حصه ورکړي او زموږ په نیکو اعمالو او عباداتو کې د هغوی هغه حصه هغوی ته ورسي. الله دې دا ځای همیشه دپاره آباد لري او الله دې دا مرکز پنځپیر دارالقرآن همیشه دپاره د قرآن او سنت مرکز وګرځوي. څومره ملګري چې راغلي دي الله دې په خیر خیریت باندې او په خوشحالو باندې خپلو کورونو ته ورسوي. څوک بیماران دي الله دې ورته شفای کامله ورکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.